د عمران خان به چې کله حکومت او کله به د عمران خان په حکومت کې سګران شو نو د مسلم لیگ نون یا د عمران خان مخالفینو به چې کوم ټویټونه کول نو در سره په دې ویډیو کې شریک کوم حیران بشي چې د عمران خان په وخت کې به دای څه سوي یا اوس چې د حکومت ته نو هغه خبرې اوس دای نه ایری دي د عمران خان چې کله حکومت 2021 کې نو 2021 16 اکتوبر 2021 باندې مریم نواز ټویټ کړی و چې मैं कसम का कर कहती हूँ कि 1 रुपया भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दिल रोता है वो रही जी और उस दई हुकूमत के बड़ा हैरान बचाई कना वही 16 अक्टूबर 2021 के द इमरान खान द हुकूमत दौरान मरियम नवाज वही چې زه دا قسم باندې دا خبره کوم چې د یو شي قیمت 1 روپۍ هم ګران شي نو شهباز شریف او نواز شریف چې کوم دي دا غي زړه جاړي نو اوس دا غي زړه نه جاړي چې د حکومت کې دا شیزونه دومره ګران شي 1 روپۍ څه کې چې په سلګونو روپو یې ګران کړ د پېټرول قیمت ګور ارزانولو په زیر له ګران کړ چونکه وخت چې ارزان کې ودی را لګران کړ خو 6 نومبر 2021 باندې نواز شریف ټویټ کړو چې 6 نومبر 2021 چې کله د عمران خان حکومت نواز شریف ویلی دي چې رات के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं पेट्रोल की कीमतें रात के अंधेरे में बढ़ाई गई रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ये आवाम के जेबों पर डाके बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है ये इंतहाई तशवीशनाक है लक अक्सर द पेट्रोल कीमत چې کم دی د شپې 12 بجې نه امپلیمنٹ کی 12 بجو نه پس چې کم بیا روز بدل شي نو نوې ریټ د پیټرول شي نو د عمران خان حکومت کې چې کله پیټرول ګران شو نو نواز شریف وی چې دا خدای د عوامو په جیب باندې ډاکی وخی او دا ډیره د تشویش خبره ده یعنی د شپې وای د شپې خو ډاکی خلک وای او د شپې موږ له پیټرول ګران کړو نو دا د عوامو په جیبونو باندې ډاکه وخله دا نواز شریف سیب چې کم دی په 16 نومبر 2021 باندې د عمران خان دوري حکومت دوران کې دا ټویټ کړو او اوس روډ پسې ټویټ نه کوي چې روډ دا پیټرول خو دردانولو وخت تا ګران ولیکل 399 نه تا 310 لولې رسول 399 نه دا 299 نه دا تا 310 لو رسول 299 نه دا ریټ 260 لرا کوزول پکارو یعنی که دا پاکستان کې دا وخت د پیټرولو قیمت 260 روپۍ لیټر شي کنه نو اوم پکې حکومت لا فائدہ ده خو بیا هم دی د ارزانولو په ځای ګران کړل نو دی وخت کې نواز شریف ودرې روره چې روړ ته ټویټ وکړي ښه بل 2024 الیکشن نه مخکې وورئ جی 2024 الیکشن نه مخکې یو اداکاره وه چې هغې هم ټویټ کړی جی اداکاره افت عمر ویلي چې عمران خان ته سکوټ نه ورکوي عمران خان خو یې ملک تباه و برباد کو نو وینکر ته تپوس وکړو هغه ټایم کې چې عمران خان خو صرف 3 کاله حکومت وکړو نو څنګه یې ملک تباه کو دا دومره موده خو د مسلم لیگ نون حکومت په ملک باندې زیات ټایم شوی دی لکه دا پاکستان په تاریخ کې زیات حکومت مسلم لیگ نون په پاکستان باندې کړی نواز شریف دی نو عمران خان خو صرف 3 کاله حکومت وکړو نو څنګه د ملک تباه کو نو دی اداکار ورته وی چې دا ملک چې کوم دی صرف د نواز شریف ته ټیک کول شي هغه ایکسپرټس دي ای سره تجربه ده نو دا ملک چې کوم دی صرف او صرف نواز شریف ته شهباز شریف ته ټیک کول شي دا ملک نور څوک نشي ټیک کولی نو دا د مخالفینو د عمران خان د مخالفینو د عمران خان د دوري حکومت کې دا څه قسم ټویټونه کول او اوس خپل چې کوم دی دا خپل خبرې ته ایری دي جی